ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ د عمر فاروق په دربار کې ناستو، نو دا مخې ته ویښته تاسې تر دغه پورې رازنګېدل. عمر فاروق ورته وایي دا مخې ته ویښته دي ډېر زیات اوږده نه دي، دا ولې نه قطع کوې؟ اوس توجه کوئ. او ورته وایي ابو محذوره ورته وایي زه ماشوم وم چې نبی علیه السلام مبارک دربار ته رالم، نو نبی علیه السلام چې راته کلمه وی نو زما په دا تندي باندې دست نبوت ایښی و، نبوت والا لاس پې پروت و. نو در هغې نه والا تر نن تاریخه پورې زما له حیا راځي و زما ایمان غیرت کې راځي چې دې له قینچي وړم. قسم دې ما له حیا راځي، ما وی تر قیامت د سبا پورې تر قبره پورې به دا ویښته او چې نن د مسلمانانو حال وګورئ، مسلمان چې صبحی پاسي د ټولو نه مخکې قینچي په خپله ګیره باندې راکاږي. د ما محترمو دا زما ستا حال هغه چې زه ویښته نشم والی، ځکه ما له حیا راځي، حیا چې په دا باندې محمد رسول الله لاس ایښی دی نو زه به څنګه ویښته ووم. نن ته ګیره چې ابتدایي کې راپاسې نو د ټول نه مخکې ګیره خری ده ما محترم. هغه عایشه کو او بیا بار چغ وي بار چې روځي وایي د نبي علیه السلام امتي راووته ده ما محترم. مسلمان د کور نه ګیره اخري بار روځي، د سکاوي نه روځي ځان ډنډه کي. مونږ وایي هلکه جي نن دی مونږ ورته وایي ځان د ډنډه کړی دی بهی چې بار روځي. وایي قسم د مسلمان داسې ښکاره کېږي ځان ورته مسلمان. خلک وایي مسلمان خو نن ډېر ښکلی ښکاري. هلکه مسلمان ډېر ښکلی ښکاري چې سکاوه کې ګیره اخري او بار روځي، بار روځي د ما محترم. او هغه صحابو چې په نبوت والا لاس په کوم ځای راغی ورته پته و چې دا د محمد رسول الله پاک دغه سره وجود سره لګېدلی دی له څنګه ګوتې وړی شم. او چې تا ته پته ولګېده چې دا ویښته د عام امر نه دی، دا د محمد رسول الله ګویا په جسم نبوت والا باندې تا ته پې ځان څنګه به دې ښکاره کېږي. او زه یو جمله وایم په کائنات کې حسن وګوره که ته د حسن خبره کې د محمد رسول الله غوندې حسن والا په کائنات کې نشته. او ګیره د محمد رسول الله ونه تا ته پې ځان څنګه به دې ښکاري مړه قسم دی. هغه داسې صحابه ځکه په هغې کې عشق د ما محترمو، په هغې کې محبت د نبي علیه السلام مبارک، په هغې کې اطاعت د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک. اسد الغابه فی معرفة الصحابه یو کتاب دی، هغې یو واقع لیکلی کړي. یو صحابي دی حضرت حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک आवाज وکړ. مسلمه کذاب ورته واقع تاسو اورېدلې نکته پکې درته وایم. مسلمه کذاب د نبوت دعوه وکړه، تنګ شوی خو نه که څوک تنګ شوي لاس اوچت کړي او چې څوک وایي ووایه نو لاس اوچت کړي. حبیب بن زید رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام دربار ته راغی، مسلمه کذاب خط را لېږلی و خط یې نبی علیہ السلام ته را لېږلی چې ما سره معاهده وکړه، ما د نبوت دعوه کړې ده، نو خیر دی چې ته وفات شي، ستا د وفات نه پس په زه پیغمبر یې توجه غواړې. او که داسې نه غواړې په نیم عربو باندې به ستا حکومتي پیغمبر به او د نیم عربو دپاره به زه پیغمبر یم. نبي علیه السلام مو ته په خط کې ولیکل چې کذاب مسلمه کذاب دی زما محترمو، مسلمه کذاب دی. نو هغه خط یې ولیکه، صحابو ته اوچت که څوک صحابي داسې شته چې دا خط مسلمه کذاب له اوسي. وایي حبیب بن زید ډایرکټ لاس اوچت که چې د جسم نه کمزور و په مال باندې هم کمزور و غریب صحابي، ټوکرې باندې به یې په سر ایښې وه او په هغې کې به یې په کوڅه باندې کجورې خرڅولې. محمد رسول الله ته لاس اوچت که د الله رسوله دا ډپټي ما ته نه حواله کړې. نبي علیه السلام ورته ته په اعتبار د جسم سره په اعتبار د مال دواړو سره کمزور یې. نبي علیه السلام ورته د الله رسوله په اعتبار د ایمان سره خو قوي یم. ټول څوک سره سبحان الله ووایي. مال نشته، جسم نشته، نو ایمان خو قوي پکار دی که نه دی پکار. څوک چې وایي قوي پکار دی وایي لاس اوچت که دا بعد لاس نه اوچتې لکه چې ستا ایمان قوي نه دی پکار. وایي د الله رسوله ایمانا خو قوي ما. نبي علیه السلام ورله چټ ورکه توجه کوه. د دا صحابي لس یولس زامنو زما محترمو، لس یولس زامن یو او داسې زامن هم پکې وو چې هغوی به پیرول، بعضې پکې وو چې ګرځېدې نشو د ما محترمو. وایي مسلمه کذاب ځای ته چې ورسېده د اس نه راکوز شو، نبي علیه السلام ورله یو نیزه ورکړې وه، هغه نیزه یې په ځمکه داسې خښه کړه. وایي مسلمه کذاب چې ولید د ګیر چاپېر سره بلا سکورټي ګارډ ولاړ دي. وایي څوک یې؟ هغه ورته تا ته د وجود او تا ته د دې روب دبدبې نه پته نه لګېږي چې د محمد رسول الله غلام یم. ټول څوک سره سبحان الله ووایي. تا ته پته نه لګېږي د شکل نه چې د پیغمبر نوکر یم. هغه ورته ښه وایي ته خو د پیغمبر نوکر یې، ما ته پته ولګېده، لیکن ته دا ګیر چاپېره د ما دا ګارډ سکورټي ګارډ نه وینې چې تا دومره نیختوب ما ته وکړه. او ورته جواب کې څه وایي؟ وایي زه چې د کور نه راوتم زما داسې ماشومانو چې هغوی پیرول، داسې ماشومان دي چې ګرځېدي نه شو. ما د هغوی محبت، زه د هغوی محبت نه یم رکو کړی، ما هغوی ته ایمان نه دی دغه کړی. نو ستا د ګارډ نه به څه وګورم او دې ته به څه وګورم؟ توجه غواړم.
دې ته بس وګورم، ما خپلو بچو ته نه دي کتلې، دې ته بس وګورم. ما ته ویل راغلی وایي دا خط زمونږ پیغمبر راکړی دی چې مسیلمه کذاب دی. وایي چې دا اواز یې واورېده، دا خپل ګاډی ولاړ و، د مسیلمه چې د هغه واورېده وایي ورته وایي چې ونیسئ. چې کله یې ونیو لاسونه یې وله داسې کړه. وایي ستا څه تصور دی زما باره کې؟ هغه وایي کوم د تصور خبره مه کوه، زما پیغمبر چې څه فرمایلي دي 100 گویا پکا ټکا خبره ده چې کذاب نو کذاب دی، کې د تصور خبره نشته. وی کټ کې ته لاس ګورئ، توجه غواړم د ماما. وی یو لاس ته کټ کې، چې لاس یې ته کټ کړ، لاس یې پرېوته په ځمکه، وینې ته بهیږي، و ایمان یې هغسې برقرار دی. بیا دې څه خیال دی؟ مسیلمه کذاب ورته وایي. بیا دې څه خیال دی؟ وایي زړه خبره ده چې کذاب یې. وایي ما پیغمبر منې؟ وایي نه منم. بل لاس ته کټ کې، بل هم ته کټ کې زما محترمو. بیا دې څه خیال دی؟ وایي زړه خبره ده، د محمد رسول الله والا خبره ده چې کذاب یې. یو خپه ته کټ کې، خپې ته په بیخ کې کټ کړه. بیا دې څه خیال دی؟ زړه خبره ده، بل خپې ته کټ کړه. بیا دې څه خیال دی؟ زړه خبره ده، جبه ته کټ کې. څلور ګویه دوه لاسونه دوه خپې، یو جبه ته کټ کړه. بیا دې څه خیال دی؟ زبان خو نشته، څه دی خیال دی؟ وایي په سر یې ورته ووایي چې نه دی منم. وایي دا سر دې قطع کې، چې سر یې ته وو تنه یې وله کېښوده، د پاسه پې دوه لاسونه کېښوده، د پاسه پې باندې دوه خپې کېښودې، سر یې وله په تنه باندې کېښوده، جبه یې وله په تنه باندې کېښوده، او اواز وله مور ته وشو چې راسه بچی دې په داسې بې دردۍ باندې قتل شو چې ټوکړې ټوکړې شو، لاسونه ته کټ شو، خپې ته کټ شوې، جبه ته کټ شوه، سر ته کټ شو، تنه یې پاتې شوه. مور ورته جواب کې څه وایي؟ جواب ته توجه شه. مور ته وایي قسم دې عمدهدار ورځ دپاره خدای حبیب بن زید نه ما بیا ورکړي ټول څوک سره. سبحان الله. دې دپاره خو دې مال وې کړی ما چې داسې وخت په راځي د ما محترم هغه ایمان و. داسې مور شته د ما محترمو چې استاد یې ولې ګزار ورکړي نو څه دی خیال دی؟ بیا د پلار مخکې استاد یې ته کنځل نه کوي، ستا بچې هم هغه بچي و چې غیرت او ایمان د والدینو داسې و. وایي دې خو مال وې کړی دې دپاره. وایي نبي علیه صلات وسلام مبارک چې دا وکتل چې گویا حبیب بن زید شهید شو، وایي قسم دې سترګو نه اوښکې بهېدې. نبي علیه السلام لاس اوچت کړ. وایي زه نن یو اعلان کوم، قسم دې حبیب بن زید زما په محبت کې، د رب په محبت کې گویا شهید شو. چې کله شهید شو وایي قسم دې ما ته الله تبارک وتعالی خو چې حبیب بن زید روح پرښتو روان کړو، زما رب ورته د جنت اته واړه دروازې یې کلو کړې وې. ټول څوک هغه داسې خلک چې په دین یې ځان قربان و د ما محترم. هغه کوم خلک و؟ هغه قرآني او دین والا خلک و، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په سچ او حق باندې عاشقان و. هغې ته د نبي علیه صلات وسلام مبارک د سیرت پته وکړه. سلام